د عمران خان د بچو د دوه تصویران د امریکا نه وایرل شوي دي او وایرل کړي هم د پاکستان د نون لیگ هغه صحافیانو او د نون لیگ هغه لیډرشپ دي کوم چې د عمران خان د بچو نه غبراو شوي دي کوم چې د پی ټی آی نه غبراویږي کوم لیډرشپ د مسلم لیگ نون یا کوم صحافیان چې د عمران خان د پاکستان د عمران خان د بچو پاکستان ته پراتلو باندې غبراو شوي دي نو صرف د دې دوه تصویرانو باندې ډیر غټ تنقید جوړ کړی دی او د دوه تصویرانو نه ډیره غټه مسله جوړه کړې ټو سپیشلی دا برانه چې کوم تصویر تاسو لخکاری په دې باندې تنقید کیږي او ختنه چې کوم تصویر د په دې باندې د پی ټی آی چې کوم کارکونان دي یا د پی ټی آی لیډرشپ ته په ډیر زیات خوشحال دي ختنی باندې د پی ټی آی لیډرشپ ولې خوشحال دي کارکونان په ولې خوشحال دي او برانی باندې مسلم لیگ نون ولې تنقید کوي په دې ویډیو کې په دې باندې ډیټیل سره خبره کو نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ څنګه چې تاسو له معلومه ده چې د عمران خان خور علي ما خان دا اعلان کړو تقریبا یو میاش مخکې چې د عمران خان بچي و پاکستان ته راځي او پاکستان کې چې کوم د پی ټی آی احتجاجي تحریک ته پدې کې باغی هم شرکت کوي چې مسلم لیگ نون صحافیانو او لیډرشپ یا عجیباجی بیانات جاری کول چونکه رانا ثنا الله هم دا بیان جاری کړو چې د عمران خان بچی راغله او پاکستان پدې احتجاجي تحریک کې حصہ اخلي نو به مونږ گرفتارو ځکه هغه پاکستان نېشنلټي هولډر نه دي او هغه د پاکستان سیاست کې سکار نشته لکه دا ډېر قسم بیانات دغه صحافیانو هم جاری کول عمران خان بچو سره ځکه غبرو شوی وتی او اوس هغه الریډي امریکای له تل دی ویل ابن غرنګو د عمران خان خور ویل ابن غرنګو چې په پیله امریکا لزی التبه اهم کسانو سره ملاقات کوي او بیا به د اغازي قانوني ټیم سره او دغه چې کوم هیومن رائټس ډپارټمنټ ته هغه سره بیا پاکستان ته راځي نو الته اوس د عمران خان د بچو اهم ملاقات روان دي ډینیل ګرینیل سره د کوم چې ګرینیل له د ټرمپ د حکومت یو اهم سړی غسره هم ملاقات شو او غسره هم خپل خبرې اترې شیر شوې دي خورا بسوش په دې دوه تصویرانو باندې جی دغه چې دا پرانه کم تصویر تاسو لخکاری چې دا پلیټ کم پروت ته نو دې کې دا غوخه پراته را نو د مسلم لیگ نون چې کم صحافیان دی لیډرشپ ته ای وای چې د عمران خان بچي د سور غوخه خوړلې د لکه دونه لکه اوس ای پاکستان ته راځي ناراضي ای سور غوخه خوري هغه سم خوري هغه کې لکه زمام نه سکار شته نه پکې د بل چا سکار شته هغه مسلمانان دي یا مسلمانان نه دي د کې د پاکستان د سیاست سکار نشته دي لکه هغه پرسنل لایف ته چې کم قسم خورا کم کوي خودلته مسلم لیگ نون صحافیانو په دې باندې پورا غنټه شوګانو کې چې دا هغه د سور غوخه خوري لګیا دي په کې ناست یو دا شی دی او دا صرف په دې یو تصویر باندې لکه دینه لګي داسې چې دغه د عمران خان د بچی چې کم دی ری په ذهنونو باندې راسوار شوی دی په ذهنونو باندې دا غي ټینشن ډیر زیات دی لکه سناسته خبرو سوام ول جوړی چې دینه نفرت کی یا سیاست چونکه دا رسور غوخه ده نه رسور د غوخه پته لګي خدا نه د جی اوس په ختنی تصویر باندې خبرو کو د ختنی تصویر کې کتا سو ګوري د عمران خان زوی ډیر کانفیډنس سره ناس ته په باندې راچوري ده چونکه د امریکای چې کم خلک دي د حکومتي خلک دي یا صحافیان دي نو دا غي مخله زمونږه غړغټ لیډران هم داسې نشي کې ناشته څنګه چې د عمران خان نازوي ناشته نو په دې باندې ډېر چې کم د پی ټی آی کارکونان دي یا د پی ټی آی لیډرشپ ته آی پی وای چې دای مطلب د دې تصویرونو اندازه دا کیږي چې دغه کانفیډنس دي او دایله د امریکای له طرف کانفیډنس نور هم ملاو شوی دی لکه دا یو ډېره پازیټیو خبره ده لکه ډېر غټ لیډرشپ ته چې تل شي خبره قدرې نشي کولای هغه زیدل تیر شي خپل چال تیر شي او دیږي کې دا کم کانفیډنس سره چې دین استه سمره همت سره دین استه سمره ډاډا د عمران خان د زوی ناسته نو په دې باندې د پی ټی آی کارکونان او د پی ټی آی چې کوم لیډرشپ دی ای وای چې دینه پته دا لګي چې something is going to be good مطلب something چې سناسه خبره چې کومه دا هغه پازیټیو روانه ده خیر دا په دې ویډیو کې اپډیټ سره د دوه تصویرانو حواله سره نو دې حواله سره تاسو سره لري تاسو خپل قیمت رائے موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ